سید الابرار د ملکند درګې نه دی یو مسلې تپوس کوي چې زمونږ په علاقه کې یو مولوی صاحب دی هغه ته چا ځمکه وقف کړله د مدرسې دپاره خو هغه مولوی صاحب دغه وقف ځمکه خپله قبضه کې واغېسته ځان مالک او اوس وایي چې زه دغه مدرسه خرڅوم او زما چې کلي کې کم ځای کې مدرسه ده هغې سره خوا کې ځای به پرې واخلم نو دا خپله مدرسه به غټه کم دا جایز دی که نه نه ستاسو د سوال جواب دا دی چې فتوا په دې ده چې تاسو ته چا کم شی وقف کو د مقبرې دپاره د جومات او مدرسې دپاره د هر څه دپاره چې چا څه شی وقف کو نو د هغې مالک کم چې مالک د داغه د ملکیت نه اوته اوس دې سره بل څوک هم او چې دا کمې اولنې مالک و هغه هم ایسم نشي کولی دې کې اختیار د دوی ختم شو د تمام انسانانو اختیارات د دې نه ختم شو اوس دا ځمکه که د مقبرې ده که د مدرسې ده که د جومات ده دا به چې د څه دپاره وقف شوي هم په هغې کې به استعمالیږي تر د قیامت پورې د دغې نه علاوه بل کار به پې نه کېږي دی وایي چې خرڅی نو خرڅول ناجایز دی که د خرڅه کړه نو دا خرڅه شوې شرعا نه ده چا چې واغېسته نو دا هغه شوې نه ده شرعا نو هغه که کور د پاره اخیستي نو و مدرسه او دی به پکې باتروم لیټرین جوړوي نو دا ګناه کوي نو د جومات ځمکه د مدرسې ځمکه چې وقف شوه امام قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې چا زبانی وی چې دا مې وقف کړه نو بس دا د ملکیت نه اوته اوس په دې کې هیڅ قسمه تصرف دی نشي کولی او علما فتوا په دې ورکوي چې بس د اووی چې وقف نو وقف د دې کې اوس هیڅ قسمه تصرف کول ناجایز دی تصرف به پکې نه کوي دغه ټولو په نیت ولا نور ځمکې والی خو د بلې ځمکې دپاره دا ځمکه خرڅولی نشي بلې مدرسې دپاره دا مدرسه خرڅولی نشي که چا خرڅه کړي دغه بیع باطله ده دا ګناه ده دې نه ځان ساتل پکار دی